بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مکه موږ دا خبره کړې وه چې مرتکب د کبیرې الله تعالی معاف کوي کنه معاف کوي، او مرتکب د کبیرې چې نه زموږ په نسبت باندې د ایمان نه خارج نه دی او په کفر کې داخل نه دی. او معتزله وایي چې هم د ایمان نه وتلی دی او په کفر کې داخل نه دی. د ایمان نه خو ځکه وتلی دی چې اعمال یې نشته، او په کفر کې ځکه نه داخل چې انکار یې نه دی کړی. او خوارج وایي چې د اسلام نه وتلی دی او په کفر کې داخل دی. اوس دا خبره ده چې د کبیره ګناهونو نه علاوه انسان د الله تعالی سره شرک کوي، نو په دې خو د ټولو علما کرامو اتفاق دی او د ټولو مسلمانانو اتفاق دی چې شرک الله پاک معاف کوي. نو خو دا شرک چې دا معاف کول دا ممکن دی او کنه دی عقلا، په دې کې اول خبره دا کوم. او په دې کې دا کنه چې الله تعالی فرمایي ان الله تعالی لا یغفر ان یشرک به، ان الله لا یغفر ان یشرک به، چې بشک الله تعالی نه بخي چې دا سره شرک وکړل شي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نو چې کوم ګناهونه دي دای لپاره معاف کړي. اوس په دې کې دا کنه چې دلته کې د دې آیت خدا په ظاهر باندې معلومیږي چې کم کسان شرک نه کوي نو الله تعالی به معاف کوي. لکه اوس یو انسان قرآن سیدي، قرآن مجید سیدي او د الله تعالی سره شریک نه کوي نو د کافر نه شو، دله الله تعالی د الله پاک معاف کوي. سو یا دغه شان د موږ نه انکار کوي، د روزي نه انکار کوي، نو دا خوب کافر دی. پوه شو مې باندې؟ ها دا هم کافر دی کنه. په آیات کې دا غدا چیرې دا چې الله تعالی شرک نه معاف کوي نو ګناهونه معاف کوي. نو په آیات کې چې کوم راغلي دي چې ان الله لا یغفر ان یشرک، د شرک نه مراد کفر دی، او کفر کده په هرې طریقې سره وکي. د دینی کارونو پر استهزاء وکړه، حلال حرام کړل، حرام حلال وکړل. خدا شرک ټکه ځکه په خاص طور باندې ذکر دی کنه چې عربیان قرآن مجید اولنی مخاطبین چې دا عربیان دي او په عربو کې دا شرک عام ګناو، نو ځکه الله تعالی دا ویل چې شرک الله پاک نه معاف کوي، نور هیڅ یو کفر الله تعالی نه معاف کوي. لکه پوه شو مې باندې دغه خبره باندې پوه شوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به، د ظاهر الفاظ خدا معلومیږي چې الله تعالی شرک نه معاف کوي، او د شرک نه علاوه د نور کافرانو د کفر دین دا معاف کوي. لکه انسان دی قرآن مجید سیدي یا حلال حرام کړي، حرام حلال کړي، نو دا هم الله پاک نه معاف کوي. او قرآن کوئی چې صرف شرک و الله پاک نه معاف کوي، نو مطلب یې دا کوي. لکه پوه شو مې باندې. او بل دا کنه چې لکه درې دغه دا دی چې ښه اوس دا د شرک دا معاف کول دا عقلا ممکن دی او کنه دی. نو زمونږ اشاعره مسلک دا دی، اشاعره هغه وایي چې په اشیاو کې د حسن او قوه چې دا موږ نه منو، نو چې د کفر او د شرک معاف کول دا عقلا ممکن دي او عقل جایز ګڼي، خو الله تعالی معاف کوي نو جایز دي، عقلا ممکن دي، او الله پاک معاف کوي نو ځکه ممکن دي کنه چې الله پاک د کوئی یو کار په الله پاک باندې ناممکن نشته دی، انا په الله پاک باندې یو څه واجب کول شي. خو الله تعالی دا دغه واقع نه دي، ځکه واقع نه دي چې دغه کسانو مبارک الله تعالی وعیدونه چې دا نازل کړی دي. پوه شو بل معنی، یعنی دا هغه دلایلونه دا مخلد فی النار چې دا واقع کېدل لازم دي. معتزله او ماتوریدیه هغه د اشیاء کې د حسن او د قبح قائل دي، ناوي چې معاف کول دا عقلا ناممکن دي، دا الله تعالی باندې د شرک دا معاف کول عقلا ناممکن دي. او دوی د ځان لپاره سرور دلایل پیش کوي. سو دلایل پیش کوي؟ سلور دلایل. موږ ولا دا هغه سلور دلایل نه جواب ورکو. نو په دې کتاب کې وایي یو دلیل، په دې کتاب کې تاسو په خبره شئ. والله تعالی لا یغفر ان یشرک به، و الله تعالی نه معاف کوي ان یشرک به، دا چې شریک جوړ کړي شي سره، یعنی دا الله پاک سره چې کله شریک جوړ کړي شي نو الله پاک دا نه معاف کوي. باجماع المسلمین، په دې خبره باندې د مسلمانانو اجماع ده. خدای لګي د مسلمانانو مراد اهل سنت والجماعت دي، یعنی کم کسان چې قبله د مشکلات نور دي مون وین په دې باندې خدای اجماع ده، په دې باندې اجماع ده چې شرک والا کسان الله پاک معاف کوي. نو خو آیا
دا ممکن دي عقلا او کړی دي لکنهم اختلافو لیکن دی علماء کرام په خپل منځ کې اختلاف کړی دی فی انه په دې خبره کې چې هل يجوز عقلا ام لا چې آیا دا شرک معاف کول عقلا ممکن دي او کړی دي شرک معاف کول عقلا ممکن دي او کړی دي فذهب بعضهم نو بعض کسان دي ته دلیل لکه دا دغه کوم دي دا اشاعره چې لا انه يجوز عقلا چې دا سری عقلا دي وانما علم عدمه لیکن معلوم شوی دی د دې هغه نه بخل د دوه هغه مغفرت نه کول بدلیل السمع په دلیل نقلی سره په دلیل نقلی سره یعنی هغه حدیثونه هغه آیاتونه چې بایګری چې خالدین فیها خالدن فیها نو دا خالدن ټکي چراغله نه دا مطلب دی چې دا الله پاک معاف کول شي او معاف کوي نه دوه همیشه پریږي دا اوس ما خبره کړو وکنه کړې مونږ ته یو استاد مونږ ویل وی الله پاک په دې باندې قدرت لري وي ما په یو ځای کې بیان کوم چې الله پاک په دې باندې قدرت لري چې یو ټول عمر یو سړی چې نن دا شرک کړي کفر کړي او الله پاک ورته دغه کوي په آخرت کې چې زه تمام معاف کړي ته جنت ته لاړ شه نو دا الله پاک قدرت شته مفتی دې چې ما وی چې دا الله پاک قدرت شته او قانون ادا نه لري قانون ادا چې کوم کس په دنیا کې لګنې کوي وکړلې دی به الله پاک جنت ته لیږي او کم کس بدیان وکړلې کفر او شرک وکړي دی به الله پاک چرته لیږي جهنم ته لیږي ولکه دا قدرت شته چې او د الله پاک نه څوک د دې تاسو نشي کولای چېرې یو کس ټول عمر ګناهونه کړي شرک کړي او کفر کړي او په آخرت کې ورته الله پاک وایي چې ته زما جنت ته داخل کړي ما دا وکړو یو امیر صاحب ماته وی چې امیر صاحب لکه ټیک ته د خدای په قدرتي او کده چې وکړم لکه موږ بس خپه کی چې موږ په دنیا کې موږ دار ځنه منع کړو چې دا باندې کوی په اخر کې موږ ته چیرې دا په کې چې جنت الله شي ما نه بخپي کې دي جنت ته نو وسه او بعضهم او بعض په کې دا وی الی انه يمتنع عقلا چې دا عقلا ممتنع دي یعنی دا الله پاک د شرک دا معاف کول دا عقلا ممتنع دي ولی ممتنع دي ندود دان د پر سلور دلایل و نمبر 1 دلیل ولئن قضيه الحكمه ويدري حکمت تقاضا را التفرقه بين المسيء والمحسن و د الله تعالی د حکمت تقاضا دا چې د محسن او د نیکوکار او د بدکار په منځ کې فرق وکي د کافر او د مسلمانانو په منځ کې فرق وکي او د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق نه کول دا الله پاک د حکمت د خلاف دي یو د جواب ورته موږ دا کتاب کو ویل کې لاندې په یاشو کې لیکلي چې جواب دا دی کنه چې د دې دلیل بنیاد په دې خبره باندې په اعتقاد باندې دی په دې اعتقاد باندې چې وایي چې په نیک او په بد کې فرق کول دا په الله تعالی باندې واجب دي هغه پوه شوي دا معتزله وایي چې په الله پاک باندې دا خبره واجب ده چې په کفر او په اسلام کې د مسلمان او د کافر په منځ کې دا فرق کول په الله پاک باندې سړي واجب دي حالانکه زموږ په باندې په الله پاک باندې هیڅ واجب نه دي لہذا دا خبره چې دا غلط ده بل دا چې لکه په الله پاک باندې الله پاک به د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق بکای خو هغه فرق چې نه دا بلکه پدې کې دی وکي کنه په عذاب کې عذاب دول نه ورګي بلکې بدی کې دی وکي چې کم کافران دي ابد الله دا رحمت نه بنا دغه به د الله تعالی د دیدار نه محروم وي او دا نو چې الله تعالی دیدار وکول شي نور نعمتونه نه محروم هغه پوه شوي او بل دا چې لکه په دنیا کې الله پاک د کفر او د مسلمان په منځ کې فرق کړی دغه فرق ولا پوره نه کنه لکه د کافر سره jihad کیږي کافر د مسلمانانو په مقبره کې نه قولېږي کافر له زکات مال نشي ورکولای نو دغه فرق پوره دی کنه یلغه پوه شوي بنې معنی افنجعل المسلمین کالمجرمین ها والکفر دویم نمبر جواب والکفر نهایه فی الجنایه و دا کفر په ګناهونو کې او په جنایاتو کې دا انتهایی درجه ګناه ده لا يحتمل الاباحه و دا چرته احتمال د اباحت نه لري ورفع الحرمه اصل او دا د دې حرمت لري کول مطلب دا کنه چې نور ګناهونه چي نور ګناهونه او بسنه څه ټایم کې هغه جایز کېدې شي لکه شراب چې ته د دوايي د پارس کې شي واړه بول چې انداز کې شي دغه شانتي دا جنگ جګړه ختمول لپاره لګ ډېر د روغ چې دا ویل شي دغه شانتي سړي باندې اکراه وکړل شو او د باندې بزرګ د بدستو وکړل شو د چې د اسلام نه انکار وکړه نو د اسلام نه انکار کوي نو د پرې باندې کافر نه خدا کفر تیرې بزلره خبره نه او دا شرک ول دا په هیڅ حال کې دا جایز نه دي لہذا غوي او چې د دې هغه معافي ممکن نه ده پوه شئ موږ وایو معافي ممکن نه خو بیا هم الله پاک بخي د الله پاک د رحمت تقاضا ده الله پاک د کرم تقاضا ده
والكفر نهايه في الجنايه او كفر انتهایی درجه ده په جنایاتو کې په ګناہوں کې لا يحتمل الاباحه ويرفع الحرمه اصلا چې هغه احتمال چرته هم د اباحت نه لري او د حرمت د لري کولو چرته هم نه لري بالکل فلا يحتمل العفو نو هغه احتمال د عفو نه لري ورفع الغرامه چې د عذاب اوچت شي د دې نه کوي خو موږ دغه جواب ورکو کنه چې الله تعالی د کرم د الله پاک د سخا دا مناسب د دی چې الله پاک د سړی د غټ ګناه نه معاف کړي دریم نمبر وايضا الكافر يعتقده حقا وكافر دې کنه د خپل کفر حق غني ولا يطلب له عفوا ومغفرة او د الله تعالی نه عفو او مغفرت نه طلب کوي فلم يكن العفو عنه حکمتا نو د الله پاک د طرف نه عفو د تکول دا حکمت نه لري وې یو انسان د الله پاک معافیه لکه چې کله خپل ګناه منی کنه خپل ګناه منی د پاره باندې استومان شي د بابا نه پیمانه شي نو الله پاک د معافي وږي او کافر چې د خپل ګناه نه کړي د پاره باندې پیمانه کیږي نو د الله تعالی د حکمت تقاضا ده چې دې کستاف ونه کړل شي نو موږ وایو چې معافي نه غواړي او بیا هم معاف کول دا خلاف حکمت دي لیکن د الله پاک د طرف نه د اعلی درجه هغه کرم دی او د الله تعالی د طرف نه د ادنا درجه سخاوت دی چې لکه بهترین سخی غوای کسته چې څوک ته غواړي او ته ورګي نو دا خو لکه سخینه شو بهترین څنګه غره چې هاته پته ولګي چې دا سړی د مانه غواړي او یا د ضرورت ته او د کینو الله پاک دا احکم الحاکمین ذاته الله پاک اجود الاجودین ذاته ټول سخی خلقونه الله تعالی ډېر زیات سخی دي نو چې الله تعالی نه معافی نه غواړي داغه باوجود الله پاک معاف کوي دا الله تعالی د لوی شان هغه اظهار دی بریږي الګه پوښوي سلورم نمبر و ايضا یہ دا معتزله وای چې دا عقلا ممتنع دي دا خبره چې الله تعالی کافر وبخي ولی وايضا هو اعتقاد الابد چې د اعتقاد همیشه لپاره لري دی وای چې سو پوری لګا کله قیامت پورې چوندې او د قیامت پورې به کفر کوما فیوجب جزاء الابد نو واجبې بری باندې همیشه لپاره جزاء او دا ممکن نه د عقلا ممتنع ده چې الله پاک دی وبخي وهذا بخلاف سائر الذنوب او دا نور گناهونه بخلاف تا نور گناهونه سره لګ وخت کوي او د چې نه دالکه همیشه نه کوي په ګناونو باندې همیشواله نه کوي او دا کفر او شرک چې کوي نه دا همیشه لپاره کوي نو دته به بدله هم دري همیشه ملويږي نو چې دا خبره مونږ نه منو اعتقاد ابدي دا مسلم نه موږ نه منو بلکې دا اعتقاد په مرګ باندې ختم شو کنه مرګ راغی جو اعتقاد چې دا ختم شو او بل دا چې لکه دغه دا چې ته به همیشه لپاره جزا ورکول کېږي چې دا واجب دی په الله پاک باندې دا حضور زبردستي ځکه په الله پاک باندې څوک واجب کولای شي په الله پاک باندې واجب کولای څوک نشي لکه پوه شو به باندې نه فیوجب واجب دی په الله پاک باندې د کستا جزاء الابد همیشه جزا ورکول نه په الله پاک باندې وجوب ناراضي لکه پوه شو به باندې نو نن موږ دا خبر وکړه چې یو الله تعالی د شرک نه علاوه نور ګناهونه نه معاف کوي دا شرک نه علاوه نور ګناهونه معاف کوي شرک نه معاف کوي او دا شرک معاف کول دا عقلا ممکن دی او که ممکن نه دي نو اشاعره چې دا عقلا ممکن دي او معتزله ماتوریدی چې عقلا ممکن نه دي دا وی لپاره سرود دلایل او داغه نه جوابونه پوه شو به معنی زید